بسم الله الرحمن الرحیم. بونیر کې د کوټ کې ولاړ یم، بری طرف ته دره ده او شا طرف ته د کوټ کلی دی. 15 اګست باندې چې کوم سیلاب راغی نو هغې کور کې 8 زنانه چې کوم دی نو دا شهیدانې کړلې او ورسره د بل کور نه یو ماشوم یې ووړلو، تر اوسه پورې لاپته دی، غایب دی. والد صاحب ذهني ته ور معذور شوی دی، کور یې ولم وړی دی، بیټک یې وړی دی، دیره یې وړې ده. بس دغه ګټې پاتې دي چې د تاسو ته کوم په نظر راځي. راغلی د دې دپاره وم چې د دې خپلو وروڼو سره ملاقات هم وکړم، ورسره چې کوم بیخي بېوسه دي او کورونه یې وړي دي او ځمکه ځای ورسره شته دی چې د هغې دپاره د کور د جوړولو څه انتظام څه بندوبست ورله وکړم. نو چې د حالت ته مې وکتل، زما د وړاندې یمین حاجي صاحب د دې کوټ کلي یو مشر دی او هغه یې په کټ کې راغستلی او په اوږو باندې او په ډاټسن کې داسې وړو، ځکه د دې ځای نه په اخوا باندې روډ نشته دی. نو ډېر د افسوس اظهار په دې خبره باندې کوم وزیر اعلی صاحب، وزیر اعظم صاحب او چیف اف آرمي سټاف صاحب، تاسو درې واړو ته دا وایم دلته انسانان پاتې کېږي، څاروي نه دي. نن شلمه ورځ ده چې دا سیلاب راغلی دی. 20 ورځې بعد هم هغوی خپل بیماران په اوږو باندې په کټونو کې راغستې وړي. دا حکومت د کم مرضدارو دي؟ دا کومې مشنریانې چې دلته راوستلې شوې وې او پالش کړي ټیرونه واپس لاړل، په کار دا نه وه چې دلته دې خلکو ته پکې دا روډ برابر شوی وی. د دې خلکو بس ضرورت نه راځي، دلته کو زنانه بیماره شي، دلته کو ماشوم بیمار شي، دلته کو دا معذوره بیمار شو، دا به تر کومې پورې په اوږو باندې. او دا خو ډېره لویه آبادي ده، روغ د کوټ کلی او بیا د هغې سره بره چې کوم دی نو کومۍ او هغه تر سره پورې او دې طرف ته یې واخلي دا دره، دا خو ډېره لویه علاقه ده، خلک پکې پاتې کېږي. نو زه تاسو ته یو درخواست کوم، الله ګواه کوم، کو زما په پیسو باندې زما د جیب په دغه باندې کېدلی نو ما دلته مشنري راوستله، خو دا دومره غټه مشنري غواړي چې دا د سرکار نه علاوه د بل چا سره نه وي. خو په دې وړو اکسیویټرو په دې شولو باندې دا شی کېدلی، ما به دوی ته چې کوم دی نو د خپل طرف نه دا سیز کړی، خو د حکومت کې مو وس نه رسي، لاس مو نه رسي، چار مو نه رسي او په خپله باندې چې کوم دی نو چې کوم سیزونه دي په هغې باندې کېدلی نه شي. نو درخواست درته کومه، حکومت د دې دپاره نه وي چې د چا کره شهیدان شوي دي او ته راشو لفافه وله ورکړې خبره خلاصه شوله. د حکومت کار صرف لفافې ورکول دي. حکومت به د دې ژوندو خلکو د دوی تپوس پوښتنه به نه کوي، د دوی به څه ضرورت نه راځي، د دوی به مریض نه راځي، د دوی به چې کوم دی نو څه ضروریات نه راځي. د دې ځای نه دوی سامانونه اخلي د خوراک او د څښاک او په اوږو باندې خیجي خپلو کلو ته خپلو کورونو ته. جوړ تیار روډ په هغې کې لږ معمولي د غټې مشینرۍ کار دی او هغه د حکومت لپاره هېڅ مشکل نه ده، په یو ورځ کې کولی شي، خو کول یې وغواړي. نو درخواست درته کومه، سوال درته کومه، دا انسانان دي، د سخت وخت په الله راوستی دی، تاسو ورسره چې کوم دی نو د خپلې لیکې ظلم مه کوئ، زیاتۍ ورسره مه کوئ، ورنه قسم درته خورم چې د دې نه سخت عذاب به الله په تاسو باندې راولي، چې تاسو په دې غریبانانو باندې او په دې مظلومانو باندې په دې باندې زړه نه سوځوئ. په کار دا ده نن دلته سرکاري مشینري موجود وي، نن دلته کار شروع وی، د دې خلکو د دې روډونو بحالي دا یې کړی وی، لوی لوی دعوې چې کوم دی نو کېږي. موږ د ټولو نه مخکې هر څه، زه چې ځم یو ځای ته او د یو یتیم دپاره د کور بنیاد ږدم، دا ما له پکار وه، خو دا وزیر اعظم او وزیر اعلی له پکار وه، دا د هغې ذمهواري نه ده. دا زمونږ د خزانې چې د هغوی سره په لاسو کې پرتې دي، ما سره خو د خلکو چندې دي، خلک راله چنده راکړي او زه په هغې باندې راځم او دې ته ځان را رسوم چې زه د چندې په پیسو باندې 9 کورونه الحمدلله زمونږ په ذاتي ترتیب باندې چې کوم دی نو هغه روان دي او تقریبا 60 پورې کورونه هغه په مختلفو پراجکټونو باندې مونږ روان کړي دي. نو دا حکومتونه د کم مرضدار وي، دا به په کم وخت کې په کار راځي. شلمه ورځ د شلمه اوس راتلم په دې ځای کې د کلیل دا ملګري را سره و، نو یو کور چې هغه را پرېوتو او پاتې کېدل پکې یتیمانان، کډې بسترې راغستې وې او په کرایه باندې ځان له کور اغستی دی په 25,000 روپۍ په سواړۍ کې، هغې ته یې چې کوم دی نو کډې او بسترې زما د سترګو د وړاندې دا یې ورته منتقل کولې. نو ولې به نه منتقل کوي چې 20 ورځې وشوې او حکومت تپوس پوښتنه نه کوي او ګټه نه ږدي او خښته نه ږدي او د کور او دغه انتظام نه کوي، نو خلک خو به ځان له خامخا چېرته د سر د پټولو ځای خو ګوري که نه، تر کومې پورې به دا خلک د خپلوانو کره پاتې کېږي. دا خو د حیا او د پښتو معاشره ده چې دا کم بد شوي خلک دی، په دې کې زنانه هم دي. نو خپل زنانه به سړی په پردي کور کې تر کوم وخته پورې چې کوم دی نو پاتې کوي، یا په خیمه کې. وزیر اعلی صاحب تاله به خدای پاک، تاله ستا به مور هم وي، ستا به پلار هم وي، ستا به بیبي هم وي، ستا به بچي هم وي، وزیر اعظم صاحب، چیف اف آرمي سټاف صاحب، تاسو به خپلې لوڼه، خپلې میندې، خپلې بیبیانې، خپل بچي په خیمه کې په دې باران کې دا به تاسو اوسوئ. تاسو داسې کولی شئ؟ دا ستاسو بچي نه دي، دا ستاسو خویندې میندې نه دي، تاسو به دې ته د خپلو میندو په نظر باندې نه ګورئ. ډېر زیات افسوس کوم په دې خبره باندې. خپل دردېدل مو آرام ته نه پرېږدي، ګرځو، خو ستاسو نه چې کوم دی نو کم از کم دا تمه هیله لرو چې بس کوي، دا حکومتونه به مو همیشه دپاره نه وي او دا کرسیانې به مو همیشه دپاره نه وي. سبا دپاره به بل څوک په دې کرسۍ باندې ناست دي، بیا به ارمان کوئ چې ما په لاس کې اختیار و چې دې غریبانانو ته مې ځان ور رسولی وی، لږ په ټایم باندې یو څه خدمت مې ورسره کړی وی، ډېره به ښه وه. نو د دې وجې نه تاسو ته درخواست درته کوم، اپیل درته کوم، دا ټول وروڼه راته راغونډ شو، ما شلمه ورځ د ما تر اوسه پورې چېرته داسې خبرې نه دي کړي، بس خپل وس چې مې کم کېږي هغه کومه او مخ په وړاندې ځمه. نو اخر چې دا نور دا کار مو د وسه نه دی،
لاشونه روباسل مدوس وو، جنازې کول مدوس وو، مړي دفن کول مدوس وو، د کورونو صفایانې مدوسه وې، د واړه واړه روزګارونه بحال کول مدوسه وو، کورونه جوړول مدوسه دي چې څه د وسر هغه لګیا دي. خو دا خو د حکومت کارونه دي، د غټ غټ مشینریانې او غټ غټ روډونه او غټ غټ فنډونه دا خو د هغوی سره دي. په کار ده چې هغوی دې ته ځان راورسوي. مهرباني.